بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. مخک آیت کی دا اللہ جل جلالہ وحدانیت بیان شو چه کل مشرکین مکہ دا وحدانیت دا اللہ ووردو نو پدی باندے تعجب کو چه آیا دا ممکن دا چه دا طول دنیا مالک او معبود دی یوشی او کدا خبر رشتونی فلیأتنا بی آیتن نمونگ تر داغی دلیل ہوئی نو دا آیت اللہ جل جلالہ نازل کو چه دا اللہ دا وحدانیت دلیل دے. ان فی خلق السماوات یقیناً پا پیدا کولو دا اسمانوں کے والارض او دزمکو کے پیدا کول دا اسمانونو وما فیہا او کم عجائبات چے اسمانونو کی دی والارض وما فیہا یا ومن علیہا چے صد ازمکا کی دی ٹول واختلاف اللیل والنہار او پا اختلاف دشپے او درس کی درز او دشپے او بل سر اختلاف تے نو دا اختلاف دا دی دری صورتو ندی یو بالطول والقصر کل رز لنڈی شپوک دی کل شپلنڈی رزوک دی دویم بالسواد والبیاض شپتور دا او رسپین رنا دا او درم بالذهاب والمجیء چه یو لال شی نو بل راشی واختلاف اللیل والنهار او پا اختلاف دشپے او درس کے دا لیل مقدم کو زکا شپا درز نا مقدم ویخا والفلک اللتی او پا آغا کشتای کے کشتو کے تجری فی البحر دا فلک تاسویلی دی بروزن اسدن جمع دا او بروزن قفلن مفرد دے و قرآن کے پہچان دے رسان دے چه کمزی اور سر دا مؤنث معامل شوی دا حالتا جمع دا زکا جمع دا مذکر لا یعقلو دا پا حکم دا واحد مؤنث کی او چه کمزی اور سر معامل دا مذکر شوی دا حالتا مفرد دے والفلک اللتی او پا آغا کشتو کے تجری فی البحر چه چلی گی دریاب کے بما ینفع الناس دا ما مزدریه دا بنفع الناس خلق و تفایدی ورکول سرام تاویل دا مزدر کا وما انزل اللہ من السماء من مائن دارن بنے من ابتدائی دے دادوے من بیانی دے وما او پا آغا ابو کے انزل اللہ چه نازل کردی دی اللہ تعالی من السماء دبرنا فاحیا نجوان دے کردی دی اللہ تعالی بیہی پدی ابو سرا الارض ازمکام بعد موتها بعد یبسها
رستو د اوچوالی د ځمکې نه وبث فيها او خوار کړي دی الله تعالی ونشر فيها پدزمک کی من کل دابه هر قسم زنده سر نو دا دابه دا په لغت کې ویل شي کل ما يدب على الارض هر هغه سیسته چې پزمک باندې حرکت کوي بیا که د سره اخپیم نه لکه مار یا اخپی وی دووی لکه انسان پرنده او یا سلور خپی وی عام حیوانات یا د سلورو نم سیوی اگر چې تاسو منطق کې ویلې دي دا بیا منقول عرفي دی چې دا اهل عرف یعنی عرف عام والو نقل کړی دی د دې خپل معنا نه یا ذات القوائم الاربعه سلور خپو والا تدبوي او یا فرستا نو دغه منقول الیه معنا ده خود دلته چې ذکر ده نو دا منقول عنه معنا کې مستعمل دی دلته خپل لغوي معنا مراد ده ارزند سر هغه چې څنګه وي وبس فيها او خور کړی دی الله تعالی په دې ځمکه کې من کل دابه هر قسم زنده سر و تصریف الرياح او په اړولو راړولو د هواګانو کې نو دا ریاح چې کله دا مفرد راغی په قران کې چې کله دا منکر راغی نکره نو دا به خامخا مفرد وي چرته په قران کې ریح نکره جمع نه راغلی او نه پکې د قراء اختلاف یالتا بل اتفاق آلتا مفردی وایي البته چې کمزه معرف راشي نبی پکې د قاریانو صاحبانو اختلاف دي سو کې آلتا مفرد وای سو کې جمع وای او منکر کې اختلاف نه او چې کمزه کې داریح جمع راشي نو آلتا د خیر اواګانې مراد وي او چې کله ریح مفرد ذکر شي بیا د شر مرادی او تشریف در باب تفعیل مصدر دی اړول خودی کې معنا د تکرار ده او د صرف علم الصرف تم علم الصرف ځکه وای چې دې کې یو صيغه مختلفو شکلونو ته اړول شي چرته د ماضی جوړيږي چرته مضارع چرته امر چرته نهي اسم فاعل وتصریف الرياح او په اړولو راړولو د هواګانو کې والسحاب المسخر او په هغه وریځو کې المسخر المذلل چې تابع کړی شوی دی بین السماء والارض پمیک د اسمانونو او د ځمکو کې علامه ابن وهب وای چې پتهونه لګیدا چې دا درې سيزونه د اسمان نه دی او کده کم طرف نه دی الرعد والبرق والسحاب یو رعد دی بل برق او بل وریز والسحاب المسخر او په هغه وریزو کې المسخر چې تابع کړی شوی دی بین السماء په مزد اسمان کې والارض او په مزد ځمکه کې دا ټول خبر دی ها دا د فی د پر مجرور کا او دا ټول خبر مقدم کا لآیات دا ورله اسم مؤخر دی تاسو دې باندې پوښتنه نو حضرت تانوی سے رحمه الله فرمای وای دا د الله د وحدانیت دلیل دی دا هغه خلاصه ده چې دا څومره اشیاء بیان شو اسمانونه ازمکه رز شپه کشته بارانونه او د باران په نتیجه کې پزمکه کې ار یو شی را زرغونول دا رنګ زنده سر هواګانې وریځي وای دا ټول ممکنات یا بداهتن د مشاهده د وجنه چې د عدم نرست وجود ترغلي دي مشاهده ده او یا د تغییر د احوال د وجنه حالات متغیر کیږي لکه رز او شپه نو د دې عدم وجود خدای نه دی لیدلې خو حالاتو کې تغییر راځي کله یو شي کله بل او یا د وجه د ترکیب نه چې دا مرکب دي
نو ممکن دی او د ار ممکن او حادث د پارا یو محدث او مرجح پکار وی چې هغه د عدم باندې وجود ته ترجیح ورکی هغه مرجح یو د الله ذات دی هغه ممکن نشي کېدی کچرته تو وای چې د دې ممکنات او مرجح هغه ممکن دی نو چې هغه په خپل ممکن دی نو دا هغه مرجح کم یو دی نو ته وای چې دا هغه بل مرجح دی هغه ممکن دی نو بیا دا هغه مرجح کم دی نو تسلسل برش او تسلسل خو محال دی نو د دې وجه نه ضروری ده چې د دې ممکن مرجح دا به واجب وي نو دا خو د الله وجود ثابت شي تاسو په دې پوه وحدانیت د الله څنګه ثابت شي نو تنوی سے رحمه الله فرمای بل فرض د الله سره بل خدای راغی نو مونږ ته تاسو کو چې په دې دوړو الہو کې یو خدای عاجز کېدې شي کنه نو کته وای چې او دا چې کوم ور سره دې عاجز کېدې شي نو عاجز خدای نه عاجز خود سره خدای نه او کته وای چې عاجز نشي کېده قادر دی نو موږ وو چې پدې کې یو اراده وکړه دی یو امر مثلا د ایجاد زیدن نو دا بل اله د مخالفت کول شي او د دک امر د ضد اراده کول شي کنه خیالم دی نو کته وای چې نشي کوله نو موږ بیا عاجز دی بیا الہ نشي کېده او کته وای چې کول شي نو موږ وو چې د اراده وکړه د دغه بل امر د ضد نو آیا په دې ترتب د موجود راځي کنه د مراد یعنی هغه مراد موجود دي شي کنه نو کته وای چې مراد موجود دي نشي ممکن نه ده چې موجود دي شي نو بیا عجز راغی بیا عجز شو او کته وای چې مراد موجود دي شي نو دا اجتماع د نقیزه نو شو ایجاد زید و عدم ایجاد زید نه پوه د دې وجنا د یو الله وجود دا ضروری دی او تعدد د الہ او نشرت نو دې آیت کې وجود د الله بیان شه وحدانیت د الله بیان شه پوه شئ به برهان تمانع وتوي د تنوی صاحب چې کم تقریر دی لا آیات خامخا پدې کې دلائل د قدرت تی لقوم یعقلون دا قوم د پاره چې عقل لري ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس او باز د انسانانو نامن اغه سوق دي يتخذو چې اغه نسی جوړوي من دون الله علاوه د الله تعالی نه اندادن اصنامن بوتان يحبونهم كحب الله دی محبت کوي دغه بوتانو سره كحب الله څنګه محبت چې پکار دی د الله سره دا معنی وکا یا معنی دا يعظمونهم دی تعظیم کوي دغه بوتانو كتعظيمهم الله فشان د هغه تعظیم کم تعظیم چې دی د الله کوي والذین اغکسان آمنو چې ایمان راوړل دي اشد حبا لله دا ډیر سخت دی په اعتبار د محبت کولو لله د الله سره من المشرکین د مشرکانو نه زکه مشرکان چې د خپل معبودانو سره محبت کوي نو دا په حالت د خوشحالۍ کې کوي په حالت د مصیبت او تکلیف کې نه کوي و اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين چې کله دا مشرکان کشته کې کینی په دریاب کې روان وي نو هغه ټیم یو الله ته چغوي هر چې مؤمن دی نو د الله سره مینا هغه په حالت د خوشاله راحت کې دا په حالت د مصیبت کې هم دا د دې وجه مؤمنان ډیر زیات سخت دي او محبت کولو کې د الله سره د مشرکانو نه اوس به پوښ دا معنی امام مظهری کړی دا دوی معنی والذین آمنوا
هغه کسان چې ایمان راوړی دی اشد دا ډیر زیات سخت دي حبا لله په اعتبار د محبت کولو د الله سره من حب كل احد لكل احدنا تعمیم پکې وکا د ډیر زیات سخت محبت کوونکې دی الله سره د ارچا د محبت نه د ارچا سره یعنی دنیا کې چې څوک مینه کوي د چا سره هم کوي د دې ټولو نه سیوا مینه د مؤمن د الله سره من حب كل احد لكل احد او دې باندې پوښ نو دا حب دا دو لفظ دي یو حاله یو با نو دا با دا د مخارج او ابتدا دا کوم ځای نه ده کیږي د شفتینو نه دا ابتدا د مخارج ده او ها ادا کیږي د حلق نه دا انتها د مخارج ده نو د لفظ د حب د حسر را ټول مخارج را بن کړي دي ټول را ګر کړي دي نو محبت دی ته وای چې ستا د زړه بم د محبوب خیالات را بن کړي وایي دې ته ویل کېږي محبت د دې وجه الحب نار فی القلب تحرق ما سوى المحبوب محبت دا پزړه کې هغه اور ته وای چې ما سوا د محبوب نه ارشه سوځي بس یو محبوب پکې بل څه نه او سو کوئی اشتغال قلب المحب بالمحبوب بحيث لا يلتفت الى غيره چې د محب دا زړه د محبوب سره داسې مشغول شي چې د محبوب نه علاوه چا تم نه متوجه کی اوس د غیر الله سره چې محبت کیږي نو یا د جلب منفعت د وجنه د جلب منفعت د وجنه چې د هغه نستا څه فائدہ وي ته هغه فائدہ حاصلول غواړي نو تور سره اظهار د ملي کې دویم نمبر د دفع د مضرت د وجنه کله کله دې د پاره چا سره مینه خلق کوي چې ډېر ضرري کسته چې مال ضرر رانه کی نو بس مینه وسره شروع چې د کومه بلا نه خلاصي کې غاړه بوله ورکی دا غشي او دریم کله کله استلزاز د پاره او سلورم کله کله د نسبت د وجه د بچی سره او د شاګرد سره د استاد سره د پیر سره د پلار سره مور سره د نسبت د وجنا محبت پیدا شي د دې وجنا امام مظهری وی ومن ثم ترى زوال المحبه عند زوال تلك الاسباب چې د دې اسباب د ختمېدو په وخت کې به ویني چې محبت هم ختم نو د غیر الله محبت فانی دی ځکه اسباب فانی دي او الله سره چې مینه انسان کوي نو دا په دې اسبابو کې د یو سبب د وجنه وایي د دې وجه د الله محبت د دایمي وي تاسو په دې پوه ترى زوال الحب عند زوال تلك الاسباب والذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړل اشد دا ډیر زیات سخت دي حبن په اعتبار د می کولو سره لله د الله تعالی سره ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب د دې آیت دو مطلب دي یو مطلب دار چې دا لو تمنای دي او دا یرا په معنا رؤیت قلبی مراد د په معنا د علمو سره او دا دو مفعول غواړي نو دا ان القوه لله جميعا دا خبر او اسم تاویل د مفرد قائم مقام د دو مفعول شو او العذاب نه مراد دنیوي عذاب دی مصیبت او تکلیف ته مراد دی نو معنی دا ولو ير الذين کاش چې پوه شوی وي هغه کسان ظلمو چې ظلم کړل اذ يرون العذاب فکم وخت چې اوویني دی عذاب او تکلیف په دنیا کې نو کاش چې دی پوه شوی وي ان القوه چې یقینا قدرت او طاقت لله جميعا خاص الله لره د ټول پټول
نو کاش چې په دې پوه شوی وان الله او که یقینا چې الله تعالی شدید العذاب سخت عذاب ورکوونکی دی نو چې کله دی تانوی صاحب رحمه الله وی چې دا علم د دې خبرې چې ټول قوت الله لره دی دا علم خاص که د وخت د عذاب سره د مصیبت سره چې دک وخت کې کاش چې دی پوه شوی وي ځکه د مصیبت دا وخت داسې دی چې هغه ټیم کې انسان الله طرف ته رجوع کوي نو کاش چې دی د مصیبت ټیم کې پوه وي چې قوت یو الله لره دی نو شرک به پرېښی وي توحید ته به راغلی وي پوه دویم دا لو تمنایه نه دی دا شرطیه دی او دا رؤیت نه مراد رؤیت بصری دی او مفعول به مقدر دا حال انفسهم او دا عذاب نه مراد عذاب اخروی دی او ان دلته کې با مقدر دا دا علت او سبب دی ولو ير الذين ظلموا او کلیدل ک اوینی آغا کسان چې ظلم کړل حال انفسهم د خپل ځان حال په کم وخت کې چې بویني عذاب د آخرت نو کو اویني دا ظالمان په هغه وخت کې د خپل ځان حالت چې دومره بے وسبي نو لما اشرکو دی بشرکونه کې جزا مقدره ده خو ګوره اوس د دې قول مطابق خدا کوم بیا د دویم قول مطابق خدا د آخرت سره ولګیدا او لوم د ماضی د پاره راځي ازم د ماضی د پاره راځي نو تاسو یو قاعده ویلې ده چې کوم یو کار مستقبل کې یقیني وي قرآن داغه نه تعبیر کوي ماضی سره نو معنی د مضارع کا اگر چې تعبیر شوی د ماضی سره او جزاء مقدره کا ولو ير الذين ظلموا كاولي د ظالمانو کاولی د هغه کسانو چې ظلم کړل حال انفسهم د خپل ځانونو حال په کم وخت کې چې ویني بدوی عذاب د آخرت علما اشرکو د بشرک اونکی کاولی د ظالمانو خپل حال چې څومره بے وسه بولاړي او بے اثرې بولاړي څوک به مددگار نه څوک به دوست نه سفارش کوونکې د خلاصي ذریعہ به نه که آغا حال دی اولید د آخرت د عذاب په وخت کې د خپل حال نو دی به شرک نکي بان القوه فسبب د دې چې قوت او طاقت الله لره دی جميعا ټولا وان الله او بشک الله تعالی شدید العذاب سخت عذاب ورکون کې دی اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا دا بدل دے دا اذ يرون العذابنا اذ تبرأ الذين فكم وقت تبرأ زان ببیزار کی الذين آغا کسان اتبعوا چه تابداری اکڑے شوی دا مراد تینا الاحبار السوء ورهبانهم وحکامهم د دین مراد علماء سوء دی دغرنگ ناکار پیران او دغرنگ حاکمان او مشران لیڈران دنیا کې چې ته چا پس روان وي نو که دین کې کم مشر پسې وي او هغه مشر حقیقت کې غلطو یا د دنیا په حواله یو لیډر پسې روانې مشر پسې خو حقیقت کې دا سړی ټیک نه دی نو د قیامت پر ورځ به دغه لیډران او مشران د خپلو کشرانو نه برځان بری کې چې زمونږ تاسو سره هیڅ تعلق نشته نو هغه ټیم به دا کشران وی کاش چې یو ځل دنیا ته واپس لاړې چې دی ته مونږ وښولې چې څنګه دی زمونږ نه نن بې پروا دي او داسې دي لکه چې مونږ سره اړو تعلق نه نو دقسې به مونږ هم دی نه ځان بري کړو اس تعلق به ورسره نه الله وی داسې افسوس دی دا افسوس او ندامت هغه وخت بیا کار نه ورکوي دنیا کې به عقل استعمالوي استبرأ الذین فکم وقت کې جزان به بیزاره کی الذین آغا کسان اتبعو چې تابعداري کړې شوی وا من الذین دا آغا کشرانو نه اتبعو چې تابعداري کړې وا
نو متبوعین دا بد اتباع نزان بری کی ورأو العذاب او اوبوینی دا اتباع او متبوعین طول العذاب عذاب دا آخرت وتقطعت بهم الاسباب وتقطعت او کٹ بشی عنهم ددینا الاسباب اسباب دا جمع دا سبب دا او سبب ویلکیگی ما یوصل به الى المقصود دا دیو جن اللہ ریتا سبب ہوئی زکر دا انسان منزل مقصود ترسائی دا دیو جن بوقا اغیتم سبب ہوئی یا رسائی اغیتا سبب ہوئی زکر پا دی باندیتا مقصود ابو ترسے گی نو یا خود اسباب نا مراد دے ذرائع الخلاص من النار او کٹ بشید دینا آغا اسباب آغا ذرائع چه پاغی باند اخلاص رازی دو اورنا آغا ذرائع بختم شی پوشے بی او دویم قول دادے دا الاسباب نا مراد تعلقاتهم فيما بينهم د دې پخپل مسکه او بل سره تعلقات ور دنیا هغه تعلقات به ختم شي وتقطعت او کټ بشي بهم الاسباب د دین الاسباب د دې تعلقات وقال الذين او ابوي هغه کسانا ندل تم تعبیر ماضی سره شوه ده لتيقن الوقوع زك وقوع يقين ده او بعض مفسرین وایي چې ماضی په معنا د مضارع خو ارزه کې تجاوز ولګي تجاوز فل باب نو بدغه اسانه قاعده ده او دا تاسو کافیه کې ویلې ده التم نقل کړي ده وقال الذين او ابوي هغه کسان اتبعوا چې تابعداري کړي و لو ان لنا کاش کوي زمونږ د پارا کرتن رجعتن الى الدنيا یو پیر واپس کېدل دنیا ته رجعتن کرتن فعلتن وزن ده الفعلت للمرة والفعلت یو پیر واپس یو پیر فنتبرأ منهم نمون بزان بری کړه منهم اي من المتبوعين دغه مشراننا كما تبرؤوا لك څنګه چې د ځان بری کا مننا زمونګنا نن رس په قیامت کې دغه سه بمونږ د دینوم ځان بری کو او دا ارزو دا تمنا بدی دا په قران کې مختلفو ځایونو کې راغلی دا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات نو یا خو ارا یری اراءتنا یاد دین مراد رؤیت بصری دے او یاد دین مراد رؤیت قلبی دے که مراد رؤیت قلبی شی پمانا دا علم سرا نو دا دو مفعول غواړي حسراتن دا بورل بیا حال شي او که رؤیت بصری مراد کی نو بیا بدری مفعول غواړي نو حسراتن مفعول ثالث شو ارى اعلم ارى انبأ اخبر خبر حدث نبأ ویل دي کنه دا متعدی کی سو مفعول ہوتا درې ہوتا خود دې دا مفعول اول او ثانی دا سیدی لکه مفعولین د باب د علمتو صحیح نو پدې کې یو حذف کول بل پر خودل جایز خداړم بي دو دی خوا کا دا دریم دی خوا کا اوس دا پخپل کې دا سیدی لکه مفعولین د باب اعطیتو نو داړم بي دولره ک دریم پرې دا اوم جایز دا دریم پرې دا دریم حذف ک داړم بي دو پرې دا اوم جایز خبر قرته یاد راغی کذالک کما اراهم تقطع الاسباب لک سرنګ چې او خود الله دیتا د تعلقات کټ کېدل کذالک نو هم د غرنګ یریهم الله خیب الله تعالی دیتا اعمالهم عملنا ددوی حسرات علیهم پداس حال کې چې افسوس بوي پدوی باندې د دې وجه قیامت ته یوم الحسرت وای چې دا به افسوس وي او دا یوري اصل کې سره دې کې اصلو قاعده وجوبي لګي ګوره یاد راته کذالک ام دغرنګ یریهم الله خیب الله تعالی دوی تا اعمالهم عملنا ددوی حسرات علیهم پداس حال کې چې دغه اعمال
دا با افسوس او پیمانتیاوی پدوی باندې وما هم بخارجین من النار او نبوی دی راوتون کې د اور د جهنم نه یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا نمخ کې بیان د بطلان د عقیدې د کافرانو اوس بیان د بطلان د عمل د کافرانو دی مخکې بطلان د عقیدې بیان شي اوس بطلان د عمل دی او د دې ځای نه رد په شرک فعلی باندې او د شرک فعلی پرد د دې په ضمن کې څلور مسائل بیانېږي چې یو توي تحریمات غیر الله یا تحریمات المشرکین یا تحریمات الشیطان دویم نمبر تحریمات الله دریم نمبر نظر لغیر الله سلورم نمبر نظر لله تحریمات غیر الله دا معنا ده چې بعضی اشیاء هغه چې دې کافرانو بد ځان نه حرام کړیو الله نو حرام کړی لکه بحیره صاحبہ وسیله حام تفصیل را روان دی نو دا بیانېږي چې د دې تحریم او حرمت ختم کړي دا حرام مګنئ دویم نمبر تحریمات الله هغه سيزونه چې الله حرام کړی دي نو پاغه باندې عقیده د حرمت ولري انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر کې د دې بیان دی تاسو په دې پوه شئ دریم نمبر نظر لغیر الله د غیر الله په نوم باندې نظر مکوي ما اوهل به لغیر الله کې داغه بیان دی سلورم نمبر نظر لله چې نظر کوي نو د یو الله په نوم کوي د غیر الله په نوم مکوي نو نظر لغیر الله ختم کړي او نظر لله باندې عقیده ساتي دا برقرار ولري نو دې آیت کې د لومبنه مسلې بیان دي چې هغه تحریمات غیر الله دي یا ایها الناس اے انسانانو کلو خری تاسو مما فی الارض هر غسنا چې دی پزمکه کې حلالا طیبا پدا سے حال کې چې حلال دی او طیبا پاکیزه دی نو دا کلو امر دی خودل تک دا امر د ایجاب الاکل د پاره نه دی چې خامخایت اخرى دا د ایجاب او اباحه الاکل د پاره دی چې د خوراک مباح خامخاو غنا عقیده د اباحت په ولرا خوراک کول دا فرض نه دی د دې آیت نه یا ایها الناس اے انسانانو کلو خری تاسو مما فی الارض دا هغه سيزونو نه چې پزمکه کې دي حلالا پدا سے حال کې چې حلال دي طیبا او پدا سے حال کې چې پاکیزه دي حلال ستوي ما جاز اکله شرعا ارغه شی چې شرعا خوراک جایز وي طیب ستوي ما ليس فيه حق الغير چې پاغه کې حق د غیر الله نه یا د غیر ستانه علاوه د بل چا حکم پکې نه ويږي یا حلال دی توي چې ما جاز اکله شرعا چې شرعا خوراک جایز وي طیب دی توي چې حلال طبيعت خغني طبيعت د انسان هغه ته نفرت نه کوي نو دا به طیب وي پاکیزه او دا دواړه خبرې ضروری دي ولا تتبعوا تاسو تابعداري مکوي خطوات الشیطان خطوات جمع د خطوتون دا المسافه ما بین القدمين د دوو قدمونو مسکه چې څومره فاصله نو دې توي خطوتون نو معنی دار چې تاسو د شیطان د قدمونو تابعداري مکوي چې شیطان د حرام کوي نو تاسو حرام ګڼئ دا مکوئ ولا تتبعوا تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان د لازمی معنی ده اي طرقه من الشرك والبدعه والمعاصي یعنی د طریقو د شیطان اتباع مکوئ داغه طریقې سدي بدعت شرک د معصیت ته انه یقینا دا شیطان
لکم عدو مبین ستاسو د پاره دشمن د ښکارا. نو سال ابن عبد الله وی چې نجات حاصلېږي په دریو شیونو سره. يحصل النجات بثلاثه اشیاء، یو اکل الحلال چې حلال خوري، دویم اداء الفرائض چې فرائض ادا کې، او دریم والاقتداء بالرسول د پیغمبر تابعداري کې. انما یامرکم بالسوء دا گویا علت د مخکې خبره د پاره د دې وجنه عاطف نظر اورل شوی چې تاسو د شیطان اتباع مکوئ. ولی انما یامرکم زکه خبره دار بل نه ده، یامرکم چې حکم کوي دا شیطان تاسو ته بالسوء والفحشاء د سوء او د فحشاء. نو امر کوي د سوء او د فحشاء. نو الکه شیطان خو صرف امر نه کوي، کله کله منع کوي د ماموراتونه، کوي کنه کوي. نو دا یو جواب دی چې د امر نه مراد د طلب المعصیت، یعنی دا شیطان تاسو نه طلب د ګناه کوي. نو دا طلب المعصیت یا بامر المنکرات ته یا بنهی الواجبات ته. کده منکرات حکم د تکي دام طلب المعصیت ته، او کده واجبات نه دي منکې نو دام طلب المعصیت ته. تاسو په دې پوه شئ. دویم جواب دا دی چې دا کنایه ده د وسوسه او د تزیین نه، چې دا شیطان تاسو ته وسوسه اچي. نو کله وسوسه اچي بفعل المنهیات، او کله کله د وسوسه اچي بترک المامورات. نو فلا يرد ما يرد وایي اعتراض نه واردی. اوس یو سوء ده یو فحشاء ده. نو سوء د دې تعلق د قول سره ده، فحشاء د دې تعلق د فعل سره ده. فرق باندې پوه شئ. دویم نمبر سوء د هغه ګناه ده چې انسان انفرادي کوي، او فحشاء هغه ګناه ده چې انسان اجتماعي کوي. دریم نمبر سوء دا هغه ګناه ده چې په دې باندې حد نه ده نازل شوی قرآن کې. فحشاء هغه ګناه ده چې هغه باندې حد نازل شوی دی. څلورم فرق دا دی چې سوء دا دې ته وایي ما عرف قبحه عقلا وشرعا. عقلا وشرعا چې عقلا هم هغه قبیحي، شرعا هم هغه قبیحي. او فحشاء ویل کېږي ما عرف قبحه شرعا فقط، چې صرف شریعت ته منع کړی دا او قبیح دی. او تانوی صاحب رحمه الله وی چې دا ګناه دوه وصف دي. یو په دې اعتبار سره چې د ګناه د وجه نه انسان خفه کیږي، ګناه دې نه وشي. او ساء يسوء سوءا د دې معنی څه ده؟ خفه کېدل. او اساء يسيء اساءة د دې معنی ده خفه کول. لکه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث ته پیغمبر علیہ السلام نه چاته پوسو کو چې مؤمن ستوي. حضور پاک جواب ورکو اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. چې کله تا نیکی وکړه او ته نیکی خوشاله کړې، او کله دې ګناه وکړه او ګناه خفه کړې، نو بس پوه چې مؤمن ما. ځکه دا د ایمان نښه ده. کافر څه کوي چې په ګناه خفه کیږي. انما یامرکم نه ده مگر دا شیطان تاسو ته وسوسې اچوي، نه ده مگر شیطان تاسو نه طلب د ګناه کوي. بالسوء د سوء او الفحشاء او د فحشاء. وان تقولوا على الله دا د بالاندې ده. وبان تقولوا او دا چې اوایي تاسو على الله فالله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه څه چې تاسو په نه پوهیږئ. من تحریم ما يحرم ما لم يحرم، یعنی حرام اول دا هغه شیونو چې هغه الله نه دی حرام کړي.
واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، نو کله چې واذا قيل لهم، کله چې ویل شي دي کافرانو ته اتبعوا تاسو تابعداري وکئ ما انزل الله دا هغه قران چې نازل کړی دی الله تعالی فل ایمان به په ایمان راړلو کې پدې باندې یا دوی ممانا فی التحلیل والتحریم په تحلیل او تحریم کې تاسو تابعداري وکئ د قران چې قران څه حلال کړی دی هغه حلال ګڼئ قران چې څه حرام کړی دی هغه حرام ګڼئ واذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته اتبعوا تاسو تابعداري وکئ ما انزل الله دا هغه قران چې نازل کړی دی الله تعالی قالوا دا شرط جواب دی جزا ده قالوا نوایدی بل نتبعو بلکې مونږ تابعداري کوو ما الفینا علیه آباءنا دا هغه خبرو چې مونږ منتری پاغه باندې خپل مشران بل آیت کې ما وجدنا راغله نو د وجدنا استعمال محسوساتو کې کیږي او الفینا استعمال معقولاتو کې کیږي اولو کان آباؤهم اے ایتبعون آباءهم زکامزه استفامیه دا واو عاطفه دا آیا دی بتابداری کئی دخپلو مشرانو ولو کان آباؤهم اگر چی و مشران ددوئی لا یعقلون شیئن چی عقل نلرا ویدل نپیشی ولا یهتدون او نپی ہدایتو تانوی سیب رحمه اللہ فرمائی چې د چا اتباع کولو د پاره دا شرط دی چې هغه متمسک وي بالحق متمسک وي بالحق او تمسک بالحق د دې دو صورت لري یا د صریح لفظ قران باندې تمسک کول او یا د حکم د قران په علت تمسک کول او د قیاس د وجه حکم معلومول نو د ډومبنه ته عقل وي او د دویم ته هدایت وي پوهه عقل معنی صدا چې صریح لفظ الكتاب نه استدلال کول او اهتدا صدا د علت الكتاب نه استدلال کول په طریقه د قیاس سره اوس دا آیت دا بازی خلق پیش کیا د تقلید ممدوح په خلاف باندې د ائمه اربعو د تقلید په خلاف نو تانوی صاحب رحمه الله لیکلی دی مفتی شفیع صاحب رحمه الله بیان معرف القرآن کې لیکلی دی وای څوک چې دا آیت د تقلید ممدوح په خلاف پیش کیا نو دې در اصل د دې آیت په معنا نه پویا دا آیت تانوی صاحب وای چې دار تقلید په خلاف نه ده بلکې دار تقلید ممدوح د پاره مستدل ده ځکه الله تعالی د دې مذمت کو پس شي صرف پدې چې دای به اتباع کولا د هغه مشرانو چې هغه لا يعقلون او لا يهتدون دي نو د دین معلومه شو چې کم لا يعقلون لا يهتدون ندي دا هغه اتباع د مذمت محل نه نو دا خو د تقلید دلیل دی دا په خلاف خو نه دی او کته خامخوای چې نه دا غره تقلید په خلاف دی نه یو جوابدار چې دلته کې ذکر د اتباع راغله د تقلید ذکر نشتا او ته اتباع او تقلید کې د فرق قائلې ځکه دی وای اتباع ستوي وای د دلیل په بنیاد چا پسې تلل وایږي او تقلید وای د دلیل خبره د چا منل د دی وای دا دې خبره نو ته خو د اتباع اوریدل دي کړه دا اتباع او تقلید کې خو ته فرق وای دلتا او احد المتغائرين مذمت احد المتغائرين لا يستلزم مذمت الاخر چې دو شیونه یو بل سره متغایر نو پدې کې د یو مذمت نه د مستلزم د بل مذمت لرا نو دلتا چلو د اتباع مذمت راغې تقلید مذمت خو نشتا او متنازع فيه تقلید دی وایي دویم نمبر جواب چې دا دی رد ځکه الله تعالی وکړه چې دی د خپل مشرانو اتباع کولا په مقابله د نس کې په مقابله
او مونږ د مشرانو اتباع وو خو په مقابله د نس کې نه په مقابله د نس کې نه یعنی اوخیا د ائمه او د احناف یو غیر مفتابه مسله مفتابه نه یو غیر مفتابه د قران او د حدیث خلاف اوخیا یو مسله شیخ صاحب رحمه الله دی الله غریق رحمت کی هغه به فرمایل چې یو غیر مفتابه مسله د څوک د قران او د حدیث خلاف پیش کی 1 لک روپے انعام ورکړي 1 لک روپے انعام بهر کې نو یو مفتابه خو چې غیر مفتابه نشخول چې د قران او د حدیث خلاف چې ترسو به خپل دجلونه کې نو د قران او د حدیث خلاف نشي ثابت بهر کې ابن دا دویم جواب دریم جواب دا دی چې دا الله تعالی ردی مذمت زکو کو چې دای بد خپل آبا او د اجداد اتباع کولا په ایمانیاتو کې بس کې او مونږ چې د ائمار با او تقلید کو دا څه کې کو اجتهادیاتو کې نه یو د اعتقادیات دویم د منصوصات او دریم د اجتهادیات نه تقلید کیږي اجتهادیاتو کې نه په منصوصاتو کې او نه په اعتقادیاتو کې پدې کې تقلید نه کیږي وایي نبی دې اعتراض کوي دا اوس بم تاسو ورېدلی چې اعتقادیاتو کې تقلید نشته نو دا ډول وای چې د امام ماتوریدی مقلد او د امام اشعری مقلد تاسو ته ما ویلو چې یو د فهم د عقاید د نصوصونه او یو اثبات د عقاید من النصوص دی نو په اثبات العقائد من النصوص کې تقلید نشته او په فهم العقائد من النصوص کې تقلید شته صحیح شو تر دې پورې نو ته د امام ابو حنیفه تقلید ولې نه کې په عقایدو کې په فروعو کې او په عقایدو کې نه کې نو اداره دې دلیل دی چې دا عقاید ټیک نه کړي نو چې عقاید ټیک نشو نو اعمال کوم ځای ټیک شو دا څه عجیب مخلوق دی سوال پوښوي نو جواب دار چې تا ته چا وی چې مونږ په عقایدو کې دا فهم العقائد من النصوص دا ټکی پدې کې موږ د امام ابو حنیفه مقلدین ځکه فهم د عقاید د نصوصونه امام ابو حنیفه کړل امام ماتوریدی مخکې د امام ابو حنیفه مخکې او هغه وخت کې بلا کتابونه په عقایدو کې لیکل دي فقه الاکبر او فقه الاوسط او رساله عثمان البتی او بل څنګه ده دا ټول کتابونه هغه زمانه کې لیکل دي نو فهم د عقاید من النصوص کې مونږ چا مقلدین دي د امام نظام ته ماتوریدی ولې وای اشعری ولې وای نو دا د ادنا ملابست د وجنا ادنا چې د کوم عقاید استنباط امام صاحب د قران او حدیث نه کړو د هغه تفصیل او تشریح دا امام ماتوریدی او امام اشعری وکړه نو ځکه ځان ته ماتوریدی لکه تو دا بخاری حدیث دی نو حدیث د بخاری دی که حدیث د حضور پاک دی وای دا ته بخاری ته ولې نسبت کې دا د ادنا ملابست د وجنا دکسی امام صاحب نه علاوه ماتوریدیان ځان ته د ادنا ملابست د وجنا چې تفصیلات هغه کړي دي نور په فهم العقائد من النصوص په دې کې مونږ د امام ابو حنیفه مقلدین تاسو به پوښوي بهر کې نو مونږ وایو چې اجتهادیاتو کې تقلید وي او دا خو د ایمانیاتو کې ډبل جواب دریشو سلورم جواب دا دی چې سبب مونږه تقلید د مجتهد ته واجب وو د دې پلارن خو یو مسلمانان کا مجتهدین به بیا کو مجتهدین روز دو خبره ده دا دای چې په کوم آبا او پستلل دا مجتهد مسلمانانو دا خو د سره مسلمانان نه دي مجتهدین خو پرې ده نو د غیر مجتهد تقلید خو مونږ مو ناجایز دی د غیر مجتهد تقلید چا ویل د مجتهد تقلید واجب دی او دلته خو د غیر مجتهد په تقلید باندې اراد راغلی دی تاسو په دې پوه شئ اولو کان آباؤهم اگر چې مشران د دوی لا يعقلون شيئا چې دوی سمجھ نه لري د هیڅ شی یعنی مجتهدین نه دي ولا يهتدون او نه دوی په سم لار باندې دي
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. اوس چې د کوم کافرانو حال دی چې تو ورته وای راشه قرآن ومنه او هغه وایي چې نه زه به هم د خپلو مشرانو په دین روان یم، نو دا خو لوی عنادي دی که نه. نو د داسې کافر الله مثال بیانوي چې د ده مثال داسې دی چې دله څوک دعوت ورکوي، نو دله د دعوت ورکوونکي مثال داسې دی لکه بیزو ته چغې وخونکي. نو اوس څاروو ته چې ته چغې وی نو دی خو اواز اوري خو پوهېږي پې. دکه رنګې داسې ضدي کافر لکه ته دعوت ورکوې نو هسې به اواز اوري خو نور پسې پوهېږي نه. نو دا مثل الذین کفروا دا مشبه ده، کمثل الذي ينعق بما لا يسمع دا مشبه به ده. نو دا عبارت دا نه صحیح کیږي، یا به په جانب د مشبه کې مضاف مقدر منی او یا په جانب د مشبه به کې. نو یا خدا د معاند کافر ته د دعوت ورکون کی مثال دی، نو مضاف مقدر کا په جانب د مشبه کې. ومثل داعی الذین او مثال ومثل داعی الذین کفروا مثال د دعوت ورکون کی آغا کسانو ته چې کفر کړل نو د دې داعی مثال کمثل الذی پشان د آغا کس ته ينعقو چې आवाज کوي بما لا يسمعو آغا زناور ته لا يسمعو چې اغه ناوري الا دعاء من قریبنا مگر معمولی आवाज د نږدېنا ونداء او چغا من بعید دلرنا. نو د مثال پشان د دغه شپون کې دی چې داسې سارو ته आवाज کوي چې هغه صرف आवाज اوري او نور په پوهیږي نه. نو د دې داعی مثال هم داره د داسې زناور ته لګیا دی چې هغه صرف आवाज اوري په پوهیږي نه، ځکه دا غټه بلا ده چې د بیا د قرآن مقابله کې الله او پیغمبر مقابله کې مشرانو پسې روان دی، نو بده بلا نه و تاسو په دې پوه یا په جانب د مشبه به کې رو بسخه مضاف. ومثل الذين كفروا مثال دا کسانو چې کفر کړل کمثل بهائم الذين کمثل بهائم الذي پشان د زناورو پشان د بهائمو پشان د چار پایانو د هغه کس دی ينعقو چې هغه आवाज کوي بما هغه زناورو ته لا يسمعو چې هغه ناوري الا دعاءنا مگر معمولی आवाज د نږدېنا وندا ان یا چغه دلرینا. تاسو په دې پوه شئ. او دویم قول دا دی چې دا تمثيل دی د هغه چا د باره کې چې هغه د خپل مشرانو اتباع کوي خو د مشرانو حقیقت وته معلوم نه. نو الله وی د دې مثال پشان د بهایم دی چې بهایم هم आवाज اوري خو پوهیږي پنا د مشرانو پس روان دی حقیقت نه پیژني. ومثل الذين كفروا مثال دا کسانو کفرو چې کفر کړل کمثل الذي پشان دا هغه کس دی ينعقو النعق والنعيق صوت الراعي للغنم. نعق او نعيق دا د شپون کی आवाज ته وای چې چار پایانو تکي ينعقو چې आवाज کوي بما لا يسمعو هغه چار پایانو ته چې ناوري الا دعاء مگر معمولی आवाज د نږدېنا ونداء او چغه دلرینا. سمون هم سمونا دوی کان دي بکمونا ګونګیان دي عميون اوړاند دي فهم لا يعقلون الا يعلمون ولا يدركون دای علم نلري ادراک نلري. یا ایها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم دا خاص خطاب د مؤمنانو سره مخک عام خطاب یا ایها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا نو خطاب خاص بعد خطاب عام. یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو کلوا خریتا سو من طیبات ما د پاک او د حلال او هغه سيزونو نام رزقناکم چې مونږ درکړې دي تاسو ته واشکروا لله
او تاسو شکر ادا کړئ د الله تعالی ان کنتم ایاه تعبدون کای تاسو یو د الله عبادت کوونکی نبی اخریدا انما حرم علیکم المیتۃ مخک بیانو چې حلال حرام مګنئ اوس بیان د چې حرام حلال مګنئ اوسېږي انما حرم ند مگر حرام کړی دی الله تعالی علیکم پتا سبحان دے المیتۃ مردارا والدم او ونا ولحم الخنزیر وغد خنزیر وما اهل به او ارغسی چې आवाज پورته کړی شوی پاغه باندې لغیر الله د پاره د نزدېکت غیر الله تا دلتا دی آیت ته توجه کړئ دا بیا برازي تفصیل دلتا ووري دی آیت کې سلور سيزونه الله بیان کړی دي ظاهرا په اشکال راځي چې دا محرمات دا خو په دې سلورو کو منحصر نه دي محرمات خو بلا ډیر دي وایي دا وګوره میتا دم لحم الخنزیر او ما اهل به لغیر الله خمر پکې نشتا دا سي بل انسان مال حرام دی هغه پکې نشتا نورم بلا اشیاء دی نو داغین جواب دا دی امام رضی وی چې دا انما کلمه د حصر نه ده دا د اختصاص د پاره ده او د تاکید د پاره ده نو د سره اعتراض نه واردېږي او کدا کلمه د حصر شي لکه جمهور نحات وی نو بیا هم اعتراض نه واردېږي ولې ځکه چې دا حصر اضافي دی حصر حقیقي نه دی یعنی په نسبت د محرماتو د مشرکینو کې دا محرمات دا هغه چې ځان نه حرام کړی دي هغه حرام نه دي حرام داسې څه دي دا ته حصر اضافي نو حصر لغوي معنی د بندول او اصطلاح کې متاسو تویلو اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه چې مذکور له حکم ثابتول او ما عدانه حکم نفي کول دې ته ویل کېږي حصر نبي یو حصر حقيقي دی او بل حصر اضافي دی حصر حقيقي دا په اعتبار د جميع ما عدا سره او حصر اضافي دا په اعتبار د بعض ما عدا سره نو دا حصر اضافي دی فدی محرماتو کې لومبنه د المیتۃ مردار میتۃ څه ته وایي حیوان مات حتف انفه مات حتف انفه یعنی هغه حیوان چې د خپل مرګ باندې مړ شي دا حتف انفه یو محاوره ده خپل باندې مړ کېدل لپاره استعمالېږي او تاسو مقامات کې ویلې الباحث عن کلبا عن حتف انفه بزلعه د کدا سه الفاظ راغلي دي چې د خپل د خپل مرګ تلاش کوي او سو کوئی چې نه حیوان ماته من غیر زکاتن هو کان من شانه الزکات هغه حیوان چې بغیر د ذبح نه مړ شي او هغه شان ذبح کول وی یعنی ذبح پکې وی صلاحیت لري او ذبح اونشي نو دې ته وایي میتا وکانه من شانه الزکات د دینه چې مونږه دا تعریف کو نو د دینه ملخ او مې قوت ځکه حدیث د عبد الله ابن عمر دی حافظ ابن ماجه نقل کړی دی او امام حاکم مستدرک کې نقل کړی دی او حلت لنا میتتان ودمان چې زموږ د فاردوا مردار حلال کړی شوی دی او دو ویني را حلال دي اما المیتتان فالسمك والجراد مردار سدي نه یو مې ده مې بغیر د ذبح نه تخوري ولی هغه کې صلاحیت د ذبح نشته ځکه مون قید لګو وکانه من شانه الزکات او بل ملخ دی خدا ملخ نه چې دا اوس کم نه ګوري دا په خواني ملخان اوسم چته بوي
تا هغه یادوي. واما الدمان فالکبد والطحال، نو دا دوا ویني جگر او تورې اینه پیژنې، نو دا وینه ده کنه، منجمده وینه ده کنه. فالکبد والطحال بهر کیف نو دا تینا مستثنا دي. میتا د دې په باره کې امام مظهری وایي چې په دې د ټول علماو اجماع ده چې د میتینا اس قسم فائدہ غستل جایز نه دي، د دې خوراک هم جایز نه دی، د دې خرید او فروخت هم جایز نه دی، او د دې ثمن هم جایز نه دی، او د دې نه انتفاع قبل الدباغت، د دې د سرمنې نه او د وینې نه انتفاع اغستل هم جایز نه دي. په دې د ټولو علماو اجماع ده. حتی چې د مردار سیسه کور ته سپي دپاره راړل دا هم ناروا دي، ځکه دا هم یو قسم انتفاع ده. البته چې کله دباغت وشو نو د امام ابو حنیفه او د امام شافعي صاحب مسلک دی چې اوس دا پاکه شوه، نو د دې بیع هم جایز ده او فایده اغستل ترې هم جایز دي. کل اهاب دبغ فقط طهر، چې هر یو سرمن د دې ته دباغت وکړو. دباغت څه ته وایي؟ تغییر الماهیت، ماهیت ته ولا بدل کو، نو اما بالتشمیس نور ترې ایښې و ډېر وخت اوچ کړسه شوه، او یا بالتملیح مالګه پې اچې، او یا اوس نن سبا هغه دوايانې مختلف میلاویږي هغې سره، خو بهر کې دباغت ته ولا وکړو نو دا پاکه شو، نو اوس ته فایده اخیستل جایز دي، خو قبل الدباغت فایده ته اخیستل نه دي جایز. او تاسو ویلي دي د فقه کتابونو کې چې هر یو یطهر کل جلد بالدباغ الا جلد الآدمی والخنزیر، چې هر یو سرمن دباغت سره پاکیږي سوا د خنزیر او د انسان، نو د انسان هغه للکرامت او د خنزیر هغه للنجاست. او دې باندې پوه شوئ؟ نو بهر کیف او امام مالک رحمه الله او احمد وی چې بعد الدباغت کم فائدہ نشي اخیستی. دغه مسله د سرمنې شوه، خو اوس اختلاف دی چې د مردار هغه اندامونه چې هغې کې حیات او موت حلول نه کوي، لکه ویښته شو، هډوکي شو، پټې شوې او ښکر شو او دا سوې شوې د خپې لاندې، نو زمونږ په نس دا ټول پاک دي، دا ټول. او شافعي صاحب وایي دا ټول نجس دي، او مالک او احمد د ویښتو په باب کې زمونږ ملګري دي چې ویښتې پاک دي، او دا نور څیزونه په دې کې د امام شافعي صاحب سره ملګري دي رحمهم الله. تاسو په دې پوه شئ؟ بل مسله چې د خنزیر ویښته، د دې مسله خو خپل ځای کې را روانه هم د دغه ده، خو دې مردارې سره مناسبت کې واوره. د دې د ویښتو نه زمونږ په نظر چې خنزیر نجس العین دی، خو د ده د ویښتو نه د خرز ګنډلو لپاره استفاده جایز ده، او د مالک صاحب مسلک هم دا دی، شافعي صاحب وایي نه ده جایز. دا خو مسله د مردارې شوه. والدم بله مسله د وینې ده، نو د وینې نه مراد دم مسفوح دی، او بل آیت کې راغلي دي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوح. نو بيدون کی وینا چې دا ساروی ته حلال کې او د دینه دا جوش سره وینه وزي، دغه وینه ګنده او نجسم ده او د حرام هم ده. کومه وینه چې د غوښې د پاسه لګېدلې ده دم مسفوح نه ده، هغه پاکه ده. نو منجمد وینه دا پاکه ده، لکه دا اینا دا منجمد وینه نه ده، خو وینه ده کنه، او منجمد ده دا پاکه ده او حرام هم نه ده. په دې پوهېږي؟ بهر کې نو د دم نه مراد دم مسفوح دی. دلته یو ضمني مسله ده چې دا وینه د یو انسان بل انسان له ورکول د دې څه حکم دی. مفتی شفیع صاحب رحمه الله معارف کې لیکلي دي چې دا وینه د انسان د بدن نه راووته
نو اصل کې دی کې د حرمت دو وجې دي یو خدا جزء الانسان دی او انسان بجميع اجزائه محترم دی نو دا د احترام سره خلاف ده چې د وینه تبل ورکی دویم نمبر وجه دا ده چې کله دا د بدن نه ووته نو دا نجس شوه او نجس شی خو بدن ته چړاول جایز نه دی خو بهر کې د اشد ضرورت په بنا الضرورات تبيح المحظورات د قاعده وجنا بل د ضرورت د وجبینه ورکول شي خو ګوره فروخت بیا هم جایز نه دی ځکه فروخت ضرورت نه دی البته که بغیر د اغستو ملاویږي نه خرید دی مجبوری ده او خرڅول جایز نه دی ځکه دا جزء الادمی دی جزء الادمی دی نو دا مسله ده ویني شوا او بل لحم الخنزير د خنزیر غوخه نو دا خنزیر بجميع اجزائه نجس دی نجس العين دی تاسو په دې پوهیږئ خدا تخصیص الله د غوخه ذکر کوي چې مقصود اعظم پساروي کې غوخه وي نو ځکه د لحم تخصیص وکړه ورنه د ټول اجزاء هغه نجس دی او دا نجس العين دی وما اهل به لغیر الله نو دا احلال اصل کې ویل کېږي رفع الصوت عند رؤية الهلال چې سپوږمۍ ولیدل شي هغه وخت د عربو عادتو هغه به الهلال والله الهلال والله نو احلال اصل کې دغه اواز توي چې د رؤية الهلال په وخت کې اوچتول شي بیا د مستعمل دی فی کل صوت په هر صوت کې او د ما اوهل لغیر الله معنی دا ما اوهل للتقرب الى غیر الله یعنی هغه ساروی چې په د باندې आवाज اوچت کړي شوی وي د پاره د نزدېکت غیر الله ته چې تا پکې دا غره تقرب او د عبادت نیت کړي لہذا هغه ساروی حلال شو کوم چې حلالول شي لاکرام غیر الله لزیافت غیر الله ملمراغ خلق ویرا کدا چک دی پلان کلا لالوم دی راغله نو دا خو ما الا به لغیر الله خدا لاکرام غیر الله دا جائز دی او دا آیت کې چراغله دی نو دا لتقرب غیر الله مراد دی او بنه شو نو د دې دوه صورت دی یو صورت دا دی چې تا د ذبح پټن کې د غیر الله نوم دی په وې د ذبح پټن کې د غیر الله نوم دی په اوه نو دا خو حرام دی فنسر وما ذبح على النصب وایي او دویم نمبر چې تا د غیر الله په نوم نامزد کړل اگر چې د ذبح په ټیم په ته د الله نوم لري او چې تا د غیر الله په نوم نامزد کړل نو دا حرام دی او مردار دی وایي خوراک جایز نه دی البته کدا غیر الله په نوم د نامزد کا در توبه وباسلا نو اوس چې د الله په نوم ذبح کې نو اوس جایز دی تاسو په دې پوښ اوس د کم مزارات کې چې د اولیاء د پاره خلق چیلی راولي او یو سبل سره نو چون کې هغه ظاهر خبره تنویر سے رحمت الله علیه دې کې تعویل نه ممکن دا خدای تقرب غیر الله نو دا خو حرام هی حرام دی البته عام کسان چې هغه نظر للاموات کوي نو تاسو بیا وګورئ شیخ غلام الله خان صاحب رحمه الله لیکلی دي او تنویر صاحب رحمه الله نور علماء لیکلی دي چې په دې باندې با ډایرکټ د حرمت فتوا نه ورکړي بلکې دغه انسان نیت به معلوم کړي کله د نیت لایصال الثواب الى الفلان الى الميت هغه ته ایصال ثواب مقصد وي نور په نوم د الله نامزد کړم دی او په نوم د الله ذبح کړم دی دا حلال او کنه دا هغه مقصد هی نظر په نوم د دغه میت او د دغه مړی د مردار تاسو په دې پوښ دا مزارات او مزارات کې څومره سيزونه حلاليږي دا ټول مردار دي ځکه دا نظر بس په نوم د غیر الله خاص کر پنجاب کې د خدای دې نه وساته دا ټول د غیر الله په نوم باندې ذبح کیږي او دا ټول مردار وي د دې نظام ساتل پکار دي ښا
نو وما اوهل بعض خلکو ته اشتباه شوی ده. بعض مفسرینو د دې تفسیر کړی دی موضوع به علی النصب، نو هغه وایي چې دا ډومبه حلال دی چې د غیر الله په نوم نامزد شوی دی او د ذبح پټن کې پته د الله نوم لري، وایي دا خیر دی، دا څه شی دی، وایي دا جایز دی. او تاسو بیا دې تفسیرات احمدیه وګورئ د مولا جیون صاحب، نو هغه یو جمله لیکلې ده، دا هغه جملې نم د بازو اشتباه راغلی ده چې هغه وایي منظور للاولیاء حلال دی، منظور للاولیاء حلال دی. نو تانوی صاحب هم د دې جملې الته مطلب بین القرآن کې لیکلی دی د دې آیت په ذیل کې چې د مولا جیون صاحب د دې جملې مطلب هغه نظر للاموات نه دی چې دا هغه په نوم نامزد کړي، بلکې آلته مقصد لایصال الثواب الى الاولیاء دی چې د الله په نوم نامزد نوم بم د الله غسته شوی دی، خو مقصد د ایصال ثواب دی ولی د الله ته خو دې نو دا هغه عبارت مطلب هم دغه دی. او دا چې کوم ځای مفسرین او تفسیر د دې آیت لیکلی ما ذبح علی النصب، نو د دې نه دا نه معلومیږي چې په غیر الله په نوم نامزد شي او د الله په نوم ذبح شي، نو ګینه دا حلال دی. دا ته ځکه نه معلومیږي چې تنویر صاحب رحمه الله او دا رنګ شیخ اسد الله صاحب وایي چې دا خو یو تفسیر دی، د دې نه خو نه معلومیږي چې دا آیت منحصر دی په دغه یو تفسیر، وایي بل فرد موجود دی. او دریم تفسیر شیخ اسد الله صاحب دا کړی دی چې ما اوهل به لغیر الله کې دا عام کا صرف حیوانات نه، هر هغه چیز که هغه نقد وي، که هغه حیوانات وي، که هغه بل د خوراک شی وي چې په نوم د غیر الله نامزد شي، نو دا حرام دی او مردار دی. وما اوهل به انما حرم، نه ده مگر حرام کړی دی الله تعالی علیکم المیتتا، پتا سو باندې مردارام، والدم او وینا، ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر، وما او ارغ ساروی اوهل به چې आवाज اوچت کړی شوی پاغه باندې لغیر الله د پاره د تقرب د غیر الله، فمن اضطر، نو څوک چې مجبور کړی شو الى هذه المحرمات، دی محرماتو کې یو محرم تا غیر باغ ولا عادنا، نو د غیر باغنا شافی صاحب د دې معنا کوي غیر باغ علی السلطان چې نوی دی بغاوت کوونکې په بادشاہ باندې، ولا عادنا او نوی دی تجاوز کوونکې د حدنا. نو د دې وجه نه شافی صاحب رحمه الله وایي چې دا څومره رخصتونه دي نو دا مطیع د پاره دي، د عاصی د پاره نشتا. وسفر المعصیه لا يكون سببا للرخصه، دا شافعی سے قول له وایي ځکه هغه دا معنا کوي زمون پنځ د آیت معنا دالا فمن اضطر، ترجمه ته ګوري څوک چې مجبور کړي شو غیر باغنا، په داسې حال کې چې ده غیر باغن، نو بغا یبغي دا په معنا د طلب سره راځي، دا په معنا د طلب سره راځي. غیر باغنا غیر طالب للذات، چې نوی دې طلب کوونکې د لذتونو. وایي دویمه معنا باغی په معنا د ظالم هم راځي، غیر ظالم علی مستر آخر، چې نوی د ظلم کوونکې په بل مستر باندې، ولا عادنا او نوی د تجاوز کوونکې د حدنا، فلا اثم علیه، نو نشته ګناه په د باندې. اوس حالت د مخمسی دی او یا حالت د اکراه دی، په دې کې دا دواړه داخل دي. په حالت د اکراه او اکراه ملجئ او دغه رنګ حالت د مخمسی چې ته دومره زیات اوږې چې بس که خوراک نه کوې نو مرګ ته نږدې کېږي، نو دا دواړه دې کې داخل دي. نو شافعي صاحب او امام ابو یوسف رحمهم الله هغه وایي چې دا کم صورت کې حالت د مخمسی دی یا حالت د اکراه دی، نو په دې صورت کې د حرام شی حرمت ختم نه دی.
دا اوسم حرام دی خو تا ته اجازت درکړی شو د خوراک کولو نو ته به دومره خوراک کې قدر سد الرمق چې هغه خپله لوږه پې ختمه کړي او د مرګ نه پې ځان بچ امام صاحب رحمه الله وینا په حالت د استرار کې اکراه او مخمسه کې دا حرام چیزونه حلال وګرځېدل حرام چیزونه څه وګرځېدل ولې ځکه الله استثناء کړې ده الا ان يكون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر او ورپسې فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله ورپسې نه یو ځکه استثناء راغلی دی الا مستوررتم راغلی دی دا کوم ځای وای الا مستوررتم استثناء سوره مائده ده نو په سوره مائده کې وګوره دا دی نه دغه دی دا خو الا ما زکیتم استثناء شوی ده الا مستوررتم استثناء پکې راغلی ده دا نه نو بهر کیف الته استثناء راغلی ده الا مستوررتم الیه نو امام صاحب د دکا الا مستوررتم الیه د دین استدلال کوي نو استدلال طریقه دا ده چې استثناء د حرامونه حلال وي چې د حرامونه استثناء کوي نو مستثنا حلال شي نو امام صاحب وایي چې دا په حالت د مخمسه کې حلال دی نو خوره چې څومره خوړی شي دا کوم ځای دی اتمه سپاره کې دی سورة الانعام دی د سرنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما استررتم اليه دک دے وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما استررتم چې الله تفصیل کړی دی تاسو ته ما حرم عليكم دا هغه اشیاء چې په تاسو حرام کړی دي الا ما استررتم په هر حال کې حرام کړی دي الا ما استررتم الیه مگر هغه حال کې نه چې تاسو محتاج او مجبور کړی شئ هغه ته نو امام سے وایي دا خو استثناء د محرمه نه ده نو هغه حلال دی نو چې څومره خوري وایي نو د دې وجه نه په حالت د استقرار کې د شافعي سے مسلک دا دی چې دا مردار او غیره خوړل مباح واجب نه دي نو کتا اون خوړو او مرسي ته ګناګار نه او زمون پنځ چون کې د دې حرمت ختم شوه دی نو کتا په دغه ټیم کې خوراک اون کا واجب دی دغه ټیم کې نو ګناګار دا پر خودکشي وکړه تاسو په دې پوښتنه فلا اثم عليه ان الله يقينا الله تعالى غفور رحيم بخنا کون کې دا رحم کون کې ده ان الذين يكتمون ما انزل الله نمخ کې د محرمات حسيه بیانو اوس د محرمات معنوي بیان دي چې دا يهود دای د رشوتونو باغستل نظرانه به غسته د خپل کشرانو مالونه به خوړل د حضور پاک صفات به پټول هغه به نخکارا کول صرف دې د پاره چې مونږ ته سمېلاو شي نو دا محرمات معنویه دي ان الذين يقينا كسان يكتمون چې پټوي ما انزل الله هغه حکمونه چې نازل کړي دي الله تعالی من الكتاب في الكتاب په کتاب کې ويشترون او اخلی دی به پدې پټولو باندې ثمنن قليلا پیسې لګي اولئک دا هغه کسان دي ما یاکلون فی بطونهم چې نه خوري دی په خپل خېټو کې الا النار مگر اور نو یا خو حقیقتا اور مراد دی قیامت پر به خېټه کې اوري او یا ته مراد حرام خوراک د جدا سبب د اور دی لانهم لما اکلوا ما یوجب النار فکأنما اکل النار امام رازی رحمه الله وی چې کله دی هغه شی وخوړ چې هغه سبب د پاره د اور نو ګویا کې داسې شو لکه اور چې وخوړ
ولا يكلمهم الله او خبر بن کوي دي سره الله تعالی یوم القیامت پورز د قیامت یا مراد د رحمت خبرې دي ځکه د سخته خبرې بکې قال اخسئوا فيها ولا تكلمون او یا مطلق کلام مراد دی نو د داسې خلکو سره به حساب او کتاب په واسطه د ملائکو کېږي الله تعالی به ور سره خبرې نه کوي ولا يزكيهم او نبا پاکی اللہ تعالی دوئی عن المعاصی دو گناہونو نا چه گناہونو ورطا مات کے او دی پاک او صاحب کی اللہ بنکی او یات مراد سنادا چه اللہ بد دی خصفت نبیانی ولهم عذاب علیم او دی د پارا با عذاب دردناکوی ہوئے گی دی د پارا با عذاب دردناکوی نو حدیث کے رادی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی امام مسلم مقدمہ کے روڑے نبی علیہ السلام فرمائے ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم حضرت ابو ذر خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ دا خودیر تاوانیانو نا مراد رسوک دی نبی حضور پاک وی چلا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم فسالورم زل حضور پاک درم زل باندې وي چې یو پدې کې المنان احسان کول او بیا اسبادل داسې انسان دویم هغه انسان المنفق سلعته بالحلف الكاذب چې په دروغ قسمونو سره خپل هغه سودا خرڅي او باسي داسې انسان سره به الله د قیامت پر ورځ خبرې کوي نبی پاکی گناہ بولم نہ معاف کئی اور دردناک عذاب بہت نے لئی پدے کہ مقصور مختلف المنان کی میو المنفق سلعته بالحلف الكاذب والدروغ قسمون باندے بیکار مبیعی خرسو اور دریم نمبر مسبل الازار چہ دے قصدن بغیر دو عذرنا گیٹائے پا پینسو باندے پٹے ساتی دغا انسان بیخوا ولهم عذاب علیم او دی د پاره عذاب دردناک دی اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالت چې غوړې کړه گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې نو یا مراد مطلق گمراهی دا مطلق هدایت ته او یا د الضلالت نه مراد النظر لغیر الله چې نظر لغیر الله غوړه بالهدى بالتوحید ومقابلة توحید والعذاب اسباب العذاب او غرق اسباب د عذاب بالمغفرة باسبابها فبدل د اسباب د مغفرت کی فما اصبرهم على النار تانویسی رحمه اللہ و شاباش شاباش کیا ہمت ہے ان کی دوزخ جانے میں فما اصبرهم دا تعجب دے نصدر صبر در دی خلقو علی النار جہنم تپتلو باندے ندا فعل تعجب والا ما افعله و افعل بھی او دا دی ترکیب کتا سدری قولے ویلے چاہتا ہے دی یو قول دارے چھ ما استفامی دا فمانا دا ایو شئن مبتدا دا اسبرهم فعل فعل مفعول بھی والا خبر دے او دویم دارے چھ ما فمانا دا اللذی کے اسم موصول اصبرهم علی النار دا سلکا موصول سرد سلین مبتدا کا او عظیمون اغور لخبر کا او درم قول دارے چما موصوف دا پمانا دا شیعون سرا اصبرهم علی النار دا صفت دا موصوف صفت مبتدا دا عظیمون خبر مقدر دے ذالکا دا سشے یعنی دا غرقول دا گمراہی پا بدل دا ہدایت کی ہوئے گی ذالکا دا غرقول دا گمراہی پا بدل دا ہدایت کی بے ان اللہ فسبب دی چی یقینا اللہ تعالی نزل الكتاب بالحق نیا خود مراد تورات تے چی نازل کرد اللہ تعالی تورات بالحق بالصدق یا لے اظہار الحق او یا تے مراد جنسی کتاب دے نزل الکتاب آچے نازل کرے دے کتاب بالحق دے پار دے اظہار دے حق نو اللہ
تورات دې لپاره نازل کړی دی چې اظهار د حق په وشي او دوی به هغه حق پټو او خلکو ته به نه بیانو نو ځکه فما اصبرهم علی النار وان الذين يقينا كسانا اختلفوا في الكتاب چې دوی اختلاف کړل په کتاب کې نه یا خو مراد يهود دي دا کتاب نه مراد تورات ته وان الذين بشکا کسانا اختلافو چې دوی اختلاف کړل دي هغه يهود چې اختلاف کړل دي په تورات کې لفي شقاق بعيد نو خامخا دي دی په خلاف او په ضد او عناد لري د حقنا او یا مشرکین مراد دي او د کتاب نه مراد قران دی یقینا هغه مشرکان اختلافو چې هغه اختلاف کړل فی القران په قران کې سو کوئی دا سحر دی سو کوئی دا شعر دی سو کوئی دا کہانت دی سو کوئی اساطیر الاولین دی نو په خپل پکې اختلاف دی لفی شقاق بعید خامخا دی دی په مخالفت لري کې د حقنا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله د دې ځاینا د سورته بقره 2 مېسه شروع شو پدې کې د سلورو سيزونو بیان دی یو جهاد فی سبیل الله دویم ترغیب الی الانفاق او دریم نمبر امور انتظامیہ سلورم نمبر امور مصلحہ تانوی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھلے دی وی د بقره پڑھن بنای حصہ کے د اصول بیانو او خطاب عموما منکرین د توحید سرا پدوی مئیسہ کے د فروع بیان دے خطاب د منون کو سرا نو د بقره ابتدا دا سوا چې آلتا عموما خطاب منکرین د توحید سرا نو منکرین د توحید دا د ټول نړمبه اثبات د حقانیت د قران پکار دی نړمبه اثبات د حقانیت د قران او شو بیا د حقانیت د قران متعلق د درو ډلو بیان او شو د اغینه بعد دلائل عقلیه بیان شو په توحید د الله تعالی باندې بیا د اغینه بعد نعم بیان شو په عام انسانانو او داغین بعد نعم بیان شو په خاص بنی اسرائیل باندې بیا داغین بعد و اذ ابتلا ابراهیم د ابراهیم علیه السلام فضیلت او هغه انعامات او هغه امتحانات بیان شو کوم چې په ابراهیم راغلیو د ابراهیم علیه السلام چې بانی د کعبه نو د هغه مناسبت د وجنا د کعبه بیان شو د کعبه بنیاد ذکر شو بیا داغی فضیلت بیان شو او بیا د اغی د فضیلت نه بعد د کعبه قبله کې دل بیان شو بیا په هغه کعبه قبله کې دو باندې چې د دې منکرین او يهود او منافقین او مشرکین کوم شبهات د هغه شبهات او جوابات شو د هغه شبهات په ضمن کې د بازو دلایل د توحید عقلی او نقلی بیان شو دا د لومبنای سي خلاصه و اوس د دې ځنه دوی مېسه شروع ده په دوی مېسه کې عموما خطاب د منن کو سره او د فروع ذکر ده د قصاص ذکر ده د جهاد ذکر ده د صوم د روزي ذکر ده د حج ذکر ده د طلاق ذکر ده د خلع ذکر ده د دې فروع ذکر را روان ده د دې فروع د ذکر کولو نه بعد په آخر د بقره کې بیان الله تعالی انفاق فی سبیل الله بیانای په ضمن د مثالونو کې په ضمن د زکه د جهاد د لپاره انفاق فی سبیل الله ضروری دی نو د ټول بقره خلاصه شو اوس په دې پوښت د بقره خلاصه شو او علامه آلوسی وی لعمری او زماد د خپل عمر په خالق قسم وی من عمل بهذه الايه چا چې په دې آیت عمل وکړو فقد استكمل الايمان ونال اقصى مراتب الايقان نو یقینا چې د ایمان کامل
او د یقین د مرتبو انتها ته ورسید. دا جامع آیت دی. او تانوی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې اصل کې خلاصه د دین درې خبرې دي. یو دی عقاید، او دویم دی اعمال، او دریم دی اخلاق. په دې آیت کې الله لومبنه اعتقادیات بیانوي. من آمن بالله والیوم الاخر والملائکة والکتب والنبیین. بیا ورپسې اعمال بیانوي. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. او بیا ورپسې اخلاقیات. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. چونکه دا د ټول دین خلاصه ده، نو ځکه په الله مرتب کو. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. او په بل ځای کې الله ویا ایها الذین آمنوا څنګه ده وکونوا مع الصادقین. اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. چې تاسو د رښتونو خلکو ملګری شئ. رښتونی خلک کم دي؟ نمبر اول چې ایمان برابر دی. چې ایمان د یو سړي نه وي د بل سره صادق وګرځي او د بل سره بهتر وګرځي. د ټولو نه بنیاد ایمان دی. غیر مسلم د چره هم صادق او رښتونی نشي کېدی. لومبه ایمان، دویم نمبر اعمال دا، او دریم نمبر اخلاق. چې دا درې واړه خبرې د چا 100% برابر وي نو دا صادق دی. وکونوا مع الصادقین. تاسو په دې پوه. د دې وجه تانوی صاحب رحمه الله وی دا آیت د جوامع الکلم نه دی. دا جوامع لا او یا دا خطاب دی آل کتاب ہوتا. آل کتاب با یهودو بیت المقدس تا مغرب طرف تا، نسواراو مطلع الشمس مشرق طرف تا. اللہ و تا خطاب کئی چه دانی کی کاملہ ندہ منحصر پدے کے چه تاسو یا مشرق تا مخو یا مغرب. کاملہ نیکی خو ولیکن البر من آمن باللہ. پوشوی پی او یا دا خطاب عام دے. خطاب دا دے چه داڑو نیکی ندا چه تاسو مشرق و مغرب پسی شوی پریدے مشرق و مغرب. لیکن البر من آمن باللہ. لیس البر ندنی کی ان تولو. نو ان پتاویل د مصدر ګرځي مدخول. ان تولو اړول دستاسو وجوهکم خپل مخونو لرا قبل المشرق والمغرب. په طرف د مشرق او د مغرب. بر دا نیکای ته وي، او بر دا نیکای کون کی تم وي، او اوچ تم وي. اوچ بر بر بحر. او بر دا غنم ته وي، هغه ته اورز وي. لیس البر ند کاملنی کی ان تولو دا چې واړه وي تاسو وجوهکم مخون خپل قبل المشرق والمغرب په طرف د مشرق او د مغرب. ولکن البر لیکن نیکی من اغه سوق دی. نو ګوره دا البر اسم د لکن نه دی، او من امانه دا خبر دی، او خبر حمل وی په اسم باندې. نو دلته خو اسم مصدر دی او خبر من امانه ذات دی. حمل د ذات په وصف نه جایز. د حمل نه صورتونه ویلي چاته یاد دي؟ ها جائز پکې سودی وایا حمل الوصف على الوصف او حمل الذات على الذات. حمل الذات مع الوصف على الذات مع الوصف دا جائز. او دو نور حمل الذات على الذات مع الوصف، حمل الذات مع الوصف على الذات. دا پنځه جائز. دو پکې عقلی دي سره. حمل الذات على حمل الوصف على الذات او حمل الوصف على الذات مع الوصف دا عقلی دي. او دا دو ناجائز دي. حمل الذات على الوصف، حمل الذات مع الوصف على الوصف. ولې ودې کې اجتماع د نقیزین اورل یاد راغی. بهر کې ابن دلته بسکه نو دلته درې جواب وکا. یو جواب دا دی
په جانب د اسم کې مضاف رو باسا ولکن ذل بر لیکن نیکای والا من آغا سوک دے آمن بالله دوار ذات حمل الذات على الذات یا البر مصدر دے فمانا دا البار اسم فاعل سرا نو حمل د ذات راغه په ذات مع الوصف باندې لكن البار را لیکن نیکی کون کې من آغا سوک دے آمن بالله او دریم جواب دارے په جانب د خبر کې مضاف رو باسا لكن البر بر من آمن بالله نو دا حمل الوصف على الوصف دا ویک او اے کتا رو باسه نصب نو جواب کی چې دا حمل مبالغتن دے ځکه چې دا صفات پچا کرا لاله نو دا خو دومره نیکی کوونکې ده لکه دا چې خپله نیکی ده ځکه دا ټول صفات چې چا کرا لاله نو حمل مبالغتن په د بر کله کله کېږي زید عدل ولكن البر لیکن نیکی بر من آمنا نیکی دا غچا دا آمنا بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پورز رستنه باندې والملائکه په فرشتو باندې والکتاب مراد جنس کتاب دے او کتابونو باندې والنبینا پیغمبرانو باندې وآت المال وأعندا اعتقادیات اوس راځه عبادت نو عبادت یو مالی دي او بل عبادت بدنی دي نړمبه عبادت مالی ځکه المال شقیق النفس دا د نفس د انسان سکر ور دي مال ورکول انسان ته مشکل وی نسبتا له سره د دې چې مال سره مینا ده مال سره مینا ده نو تانوی شه وای د دې نه معلومه شو چې مطلق محبت د مال دا نقصان ده نه ده مطلق محبت د مال خیر ده او یا دا ضمیر راجع ده الله تا اے مع حب الله سره د محبت د الله نه مالم ورکی خو الله سره مینوم دا او یا مع حب الایتاء سره د محبت د ورکړې سره چې مال ورکی او د مال د ورکړې سره مینوم دا نو مال ورکی چاته ذویل قربا رشتہ داران ہوتا الصدقه علی المسکین صدقه وعلى ذی الرحم سنتان صدقه وصلتنا چې کله ته فقیر باندې هغه فقیر چې ستاره رشتہ دار نه یا ته هغه صدقه کې نو دا یو صدقه ثواب ملاو شو او که رشتہ دار باندې کې نو بیا دو ثواب دي یو د صدقه ثواب دی او بل د صله رحمه دی نو ترجیح ورکه رشتہ دار ته د دې وجه نه فقها وایي چې د یو علاقه زکات د بل علاقه ته نه وي او که په بل علاقه کې ستاره رشتہ دارو نوړش د بلا کراهت جایز دي ذویل قربا فرشتہ دارانو باندې ول یتاما یتیمانانو باندې یتاما جمع د یتیم دا حدیث کې راځي امام ترمذی روایت نقل کړل ہے خیر بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم یحسن الیه وشر بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم یساء الیه مسلمانانو کې د ټولو نه بهترین کور هغه دی چې هغه کې یتیم وي او د هغه یتیم سره ښه معامله کیږي او د ټولو نه بدترین کور هغه دی چې هغه کې یتیم وي او هغه سره بد سلوک کیږي یتیمانانو له مال ورکه والیتاما یتیمانانو باندې والمساکین مسکینانو باندې وبن السبیل او هغه مسافر چې مال ور سره نیوي والسائلین او سوال کون کی وفي الرقاب وفي فك الرقاب او پازاد ولد سټونو کې نو کدلته مراد عبادت مالینه مراد زکات وی اگر چې دا قول راجح نه ده راجح قول دار چې دلته نفلی صدقات مراد دي زکات فرضی زکات رستو بخبل را روان ده نو بیا دا غلام لمور کول شي مکاتب له مور کول شي او که غلام پتا آزاد اغوم کول شي واقام الصلاه
او قائم کی من دا بدنی عبادت و آت الزکاة او ورکی زکاة نو دا فرضی زکاة تے نو دا دا عباداتو بیان شو والموفون بعهدهم دا اخلاقیات تے او پورا کون کی خپلو وادو لرا اذا عاهد اللہ کلچ دی وادی کی اللہ سرا اغوم پورا کی اذا عاهد الناس یا کلچ وادی کی آمو انسانانو سرا اغوم پورا کی والصابرین فی البأساء اے امدح الصابرین زس مدح و صفت کوما دا آغا کسانو چی دی صبر کون کی دی فی البأساء پا مالی تکلیفونو کے والضراء پا جانی تکلیفونو کے کدی باندے دا مال تکلیف رازی نو صبر کئی او کدی باندے دا بدن تکلیف رازی نو صبر کئی وحین البأس وقت القتال او پا وقت دا جنگ کے صبر کئی اولائکا دغ کسان الذین آغا کسان دی صدقو چرشتیائی ویلی دی و اولائکا دغ کسان هم المتقون دا پریزگار دی اے دا اولائک الذین صدقو اس دل تک دا خبر صرف الذین کی نمانا بے سکے اولائک دا کسان الذین دغ دی آنے جوڑے گی صرف موصول دا نہیں جوڑے گی پھر تاوی بدے پوئے گی ندا صحیح خبر ہے طول نحویانو دا تشریح کے لئے الموصول ما لا يتم جزءا الا بسلت دا سیدھا کہنا چھے موصول دا سلین بغیر جزیتام دا جملی جوڑی گی نا کتے خبر جوڑے نو خبر جزیتامی بغیر دا سلی جوڑی گی نا تاسو بدے پوش سیلہ بہت سر عمل کرے کے نو علا بدے جزیتام جوڑے گی نو موصول سند سلین خبر دے صرف موصول خبر دانے دے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ دا کسان متقیان دی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص دا بیان دا اول امر انتظامی دے فیہودو کے قصاص لازم ہو عفو او دیت جائز نو فنسواراو کے عفو لازم ہوا دیت او قصاص جائز نو فمشرکینو کے دوارا خبرے وے قصاص مو عفو او دیت مو خمساوات نو کد اعلا قبلی غلام بچا قتل کو نو داغ پا بدل کے بے دا ادنا قبیلے ازاد قتل کو او کد اعلا قبیلے ازاد بدے قتل کو نو داغ مقابلہ کے دا ادنا قبیلے دو ازاد بے قتل کول او کد اعلا قبیلے جنائے بچا قتل کرام نو دا ادنا قبیلے الگ بے داغ بدل کے قتل کو چکل پیغمبر علیہ السلام راگے اللہ تعالیٰ دو حضور پاک پوا سے تباندے دا مساوات حکم رولے گا چے پبارد مقتولون کے قصاص دے برابری دا یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو کتب علیکم القصاص فی القتلہ قتلہ دا جمع دا قتیل دا لکا مردوا جمع دا مریض دا جرحا جمع دا جریح تا شتا جمع دا شتید تا کتبا فوردا فرض کلے شوے دے علیکم پتا سو باندے القصاصو قصاص فی القتلہ پبارد مقتولینو کے الحر ازاد سڑے یقتلو بالحر دا با قتل کولشی پا بدل دا ازاد کے والعبد غلام یقتلو بالعبد دا با قتل کولشی پا بدل دا غلام کے والانسا تقتل بالانسا مؤنث با قتل کولشی پا بارد مؤنث کے ندلتا یو مسئلہ دا زمون مسلک دار لا قود الا بالسیف حساس بصرف پتور باندیوی او یا قائم مقام دا توری شافی صاحب رحمہ اللہ وی چه دے قاتل قتل کلدے پکم آلہ باندی پکم طریقہ باندی نو د دې قاتل نه به قصاص هم په هغه طریقه اخیستل شي الا که دا طریقه د قاتل حرامه وه ناجایز وه
نو بیا به قصاص اخیستی شي په توره باندې. دا یو مسله ښه. بله مسله دا ده چې زمونږ په نیزه حر به قتل کولی شي په مقابله د آزاد کې، او آزاد به قتلولی شي په مقابله د غلام کې. صحیح؟ غلام به قتل کولی شي په مقابله د غلام کې، غلام به قتل کولی شي په مقابله د آزاد کې، نارینه به قتل کولی شي په مقابله د زنانه کې، زنانه به قتلولی شي په مقابله د نارینه کې. دا ټول امام شافعي صاحب رحمه الله وایي چې آزاد به نشي قتل کولی په بدل د غلام کې. پوهېږئ؟ اوس او دغه رنګ مذکر به نشي قتل کولی په بدل د مؤنث کې. نو ګوره دې کې اتفاق دی چې آزاد به قتل کولی شي په مقابله د آزاد کې. دا اتفاق دی. غلام به قتل کولی شي په مقابله د غلام کې، غلام به قتل کولی شي په مقابله د آزاد کې. دا اتفاق دی. مؤنث به قتل کولی شي په مقابله د مذکر کې. دا اتفاق دی. اختلاف صرف دو کې دی چې آیا غلام به قتل کولی، آزاد به قتل کولی شي په مقابله د غلام کې او کنه. نو موږ وی چې یقتل الحر بالعبد، شافعي صاحب وی لا یقتل الحر بالعبد. مسله باندې پوه دا مسله شو. نو شافعي صاحب استدلال کوي د مفهوم مخالف نه، وی الحر بالحر لا بالعبد. خیال لري؟ نو علامه علوسی رحمه الله هغه ورته جواب کړی چې بیا داسې مو وایه الحر بالحر لا بالعبد والعبد بالعبد لا بالحر. دلته مفهوم مخالف نه مانی او د مخکې جمله کې مانی. نو اصل کې یو جواب خدا دی چې مفهوم مخالف زمون په نسبت معتبر نه دی. معتبر دویم جواب دا دی امام ولی الله رحمه الله فرمایي چې د آیت مقصد دا نه دی چې د چا په مقابله کې به څوک قتل دا نه دی، بلکې د آیت مقصد نفي د هغه زیاتی کم چې رایجو په زمانه د جاهلیت کې. د آیت معنا دا ده چې تاسو په باره د قصاص کې مساوات کوئ، هغه زیاتې مکوئ کم چې په زمانه جاهلیت کې وو. نو د آزاد مقابله کې یو آزاد، د غلام مقابله کې غلام آزاد نه. چې قتل کړی دی غلام، قتل کړی دی غلام او ته د هغه بدله کې لګې آزاد قتل، نو غلام قتل کړی. تاسو په مسله پوه دا کوئی رد په هغه رسم باندې پوه شوئ. او مولانا حسین علی رحمه الله وایي چې اصل کې د آیت کې یو د قصاص فی النفس او دویم د قصاص فی الطرف. په دې آیت کې دواړه ذکر دي. نو دا القصاص فی القتل دا قصاص فی النفس دی، الحر بالحر والعبد بالعبد دا قصاص فی الطرف دی. نو دا قصاص فی النفس مجمل دی. راوړو سورہ مائده وكتبنا عليهم کم دی فيها ان النفس بالنفس. مائده راګره سم نمبر آیات ته شابسه وكتبنا عليهم او فرض کړی دی مونږه علیهم پدې يهود باندې کم ځای دی فيها په تورات کې ان النفس تقتل بالنفس. آیت نمبر علن زخو 70 45 دای وګوره. نو دا ان النفس بالنفس دا تفصیل دی د دې اجمال. کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی پتا سو باندې قصاص فی القتل په بار د مقتولینو کې. نو هغه قصاص څنګه دی ان النفس تقتل بالنفس چې نفس با قتل کول شي په بدل د نفس کې. بس نفس با قتل ول کړي. نو که هغه غلام دی که آزاد دی که ښځه ده که نارینه ده پکې نشته، عام دی. او بل نمبر حدیث کې راځي حضور پاک فرمایي المسلمون
تتکافئ دماؤهم د مسلمانانو وینې په یو شان برابر دي فرق د غلام او د آزاد نشتا فرق د مذکر مؤنث نشتا تاسو به پوښ اوس دغه مایدی آیت کې وګوره والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن پدې کې قصاص په طرف ته خدا مجمل دی چې غوږ پوز استرګه تدفعو دا به وباسل شي په بدله د سترګه کې نو د چا سترګه به د چا بدله کې وباسل شي نو د آیت دا جمله دا مجمله او تفصیل دا بقره والده الحر بالحر والعبد بالعبد اي عين الحر بعين الحر وعين العبد بعين العبد وتبوجي نو دې ته وایي سرعت احتباک چې قصاص په نفس او په طرف دلته هم دي مایده کې هم دي دلته قصاص په نفس مجمل دي الته تفصیل دي الته قصاص په طرف مجمل دي دلته تفصیل نه پوښتنه د دې وجه به حسین علی رحمه الله ته مجتهد فی القرآن دی سمو دی مجتهد فی القرآن بهر کیف نو دا مسله د زموږ دلیل دی او داغی دلیل سره داغی دلیل امام دارقطنی او روایت نقل کړه ده د ابن عباس نه مرفوع حضور پاک فرمایي لا يقتل حر بعبد لا يقتل حر من وایو پدې کې دوه راویان دي ضعیف یو جویبر او بل عثمان بزی دا دوه ضعیف بل دلیل داغی اگر روایت ته حضرت علی سے وای من السنه الا يقتل حر بعبد امام بهقی نقل کړه پدې کې جابر جعفی دې کذاب دجال د الفاظ او علماء لیکلي او شافعی او دا دوه دلایل او دا دغه جوابات بل روایت امام ابو داود نقل کړه دې حضرت علی سے تچاوي چې تاسو سره د قران نه علاوه خاص د پیغمبر د طرف نه سشتا حضرت علی سے ورته وی چې نه مون سره نشته سوا د قران نه سو الا ما في هذه الصحيفه او فهما اعطي الرجل مگر هغه چې دې صحیفه کې دي یا فهم دې سمجھ دې چې الله سړی ته ورکړي بس هغه فهم موږ الله راکړي نو هغه دې تاسو کوم ما في هذه الصحيفه دې صحیفه کې چې دي نو باغی کې د دیت احکامات د قصاص باغی کې یو جمله دارا لا يقتل مؤمن بكافر لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده ولا ذو عهد دا مسله دا او دا د شافعی سے بو د احمد سے مستدل د دې دوه مسلک دا دی چې د ذمي مقابله کې به مسلمان نه قتلېږي او مستدل دا حدیث خیالم لا يقتل مؤمن بكافر جمله یاد کړه دغه دې علامه په کوئی چې جمله یاد کړه وګ انت خدا څنګه لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده دا مستدل چې نه بشي قتل ول مؤمن په بار د کافر او د کافر نو ذمي مراد او څه مونږونه دلته د کافر نه مراد حربي دي قرینه په صدا ولا ذو عهد في عهده ولا ذو عهد دا مرفوع دي مؤمنون باندې عتب دي نو مؤمن باندې قتل کوله په بدل د کافر کې ولا ذو عهد او نو ذمي به قتل ول شي په مقابله د کافر اصل عبارت داسه شي اوس معنی ته وګوره کتب کافر نظمی مراد کې نو معنا بدا شي چې ذمي باندې شي قتل له په بدل ذمي ورسې حالانکه دا ختم نه بني بل اتفاق به ذمي په بدل له ذمي کې قتل کیږي نو د کافرین مراد حربي دي چې نه بشي قتل کول مؤمن په مقابله د حربي کې او نه ذمي په مقابله د حربي اوس حدیث لري او بل شو نو دا بار کې دا مسله د قصاص و نو ځا آیت به ان شاء الله بیا ولګوخه تاسو وقفه وکړئ